أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. دا سورة سوادي فارا درویستمه ده، سورت دی اتدرسم دی او آیات دی شپږ اتیا دي. نن پر دې بیان درته کوم 50 ملکونه دي د اسلام او د هغه رقم 195 ملکونه دي مسلمانان او غیر مسلمان ټول. په دا ټولو کې چې څه علما دي، مفتیان دي، شیخ الاسلام دي، مناظر اسلام دي، دا ټوله دا دعوه کوي وایي موږ د انبیاو وارثان یو، لیکن دروغ وایي، د الله د قرآن خلاف خبره کوي. زما ورونو دغه صورت یې په خپله ووایاست څه شیان بیا راغلي هغه یې کومه. زه د تې سفردین پیسې نه غواړم، زما اجر پر الله باندې. دغه آیات ته غوږ ونیسئ، دا موږ ته پر هغه نبي ایمان راوړی دی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. هغه قوم ته کومه خبره کوي، د ده په وخت کې کومې ډلې وې هغو ته کومه خبره دی کوي. دی دا ورته وایي الله ورته ای پیغمبر اعلان وکړه خلکو ته اوس موږ دغه 50 اسلامي ملکونه خاص کر سعودي، افغانستان، پاکستان، دا وایي موږ هغه خاص مسلمانان یو، لیکن دی ټول منافقان دي، تر خولې پورې مسلمانان دي، په عمل باندې نه ده ثابته کړې، په زړه یې د هغه تصدیق نه دی کړی. چې کوم ملا پیسې اخیسته دا د انبیاو وارث نه دی، دا د فرعون د وخت د ساحرانو وارثان دي. دغه آیات دی منې که نه منې دی امنت بالله و ملائکته و کتبه. ای ملایانو چې د الله پر قرآن ایمان دی که نه دی؟ دا قرآن څه وایي؟ الله نبي ته نبي خلکو ته ووایه قل ووایه پیغمبره ما اسألکم زه نه غواړم اولتۍ څخه، زه نه غواړم اولتۍ صالح پر دغه اسلام باندې، پر قرآن باندې، پر لمانځه باندې، پر هر او دین د کار باندې من اجر یو څه مزدوري. زه له تۍ نه پیسې نه غواړم ای قومه، ای یهودو، ای نصاراو. وما انا نه زه من المتکلفین، د هغه خلکو نه چې هغه پر خلکو باندې بوج اچوي، لکه د یهود علما، لکه د نصارا پیران، لکه نن سبا د هر مسجد ملا دا د ځانه خبره کوي، خلک هم د دې تایید کوي وایي نو ملا څه وخوري. موږ وایي ملا چې ځان بولي د انبیاو وارث، دی به د انبیاو پر لار باندې ځي. که دی منافق دی، کافر دی، د الله قرآن نه مني، نو دا آیات کې څه وایي وما انا زه نه یم من المتکلفین، د هغه چا نه چې هغه پر خلکو باندې زبردستي کوي، وایي زما نفقه پر تی باندې واجب ده. نو نبي اسلام ورته وایي زه پر تی باندې تکلیف نه اچوم، زه د تی نه پر دین پیسې نه غواړم، زما اجر پر الله دی. ان ونه دی دا قرآن الا خو بیا دی ذکر دا د نصیحت کتاب دی، دا د عمل کا کتاب دی، دا د فهم کتاب دی. په دې کې غور وکړه، سوچ وکړه، په دې کې د هر چا حق درشي، د هر شي بیان دی. للعالمین، د ټول انسانیت لپاره، د ټول انسانیت لپاره، د ټول عالم لپاره دا یو نصیحت دی. نو اوس که دا ملا ځان وارث بولي د انبیاء، خو وارث نه دی. دغه ملا صاحب، پیر صاحب چې چاشتونه دي، تعویذونه، دا ټوله د الله د قرآن منکر دي.
کنه دي منکره دغه صورت راواړوه. نوستمه ده صورت چې دی اته شپېته دی، آیات چې دی شپږ علاوه 46 نمبر آیات دی. ام تسألوهم اے پیغمبر ست د دین غواړي، اے پیغمبر اعلان وکړه دغه ابو جهل او اتباع او شیبه چې دین نه مني، آیات دوی څخه ته یو شی غواړې، زکاتونه غواړې، تنخواوې غواړې، زیرې غواړې. و ام تسألوهم څه ته د دوی نه غوښتنه کوې، اجرن د یو څه مزدوري، تنخواه غواړې، زکاتونه غواړې، اجرن د یو مزدوري په هم دوی چې دي من مغرمین د هغه تاوانه څه، د هغه بوجه څه، مثقلون دي ګرانه دي، دوی د هغه څخه د هغه مالی بوج او د ذمواري د نه اخیستلو څخه دي پریشانه دي. الله پریشانه کېږه ما، دا قرآن مفت بیانوي، دا د هغه دغه شي. الله قرآن کې وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله ما د هر انسان سره د هر مؤمن سره ځان مال اخیست په عوض کې د جنت. نو دا ستا ځان مال دا د الله امانت دی، امانت نه څه خرڅولی. که ستا ځان دی دا به د الله د رضا لپاره په مسجد کې اذان کوې، جهاد به کوې، لمونځونه به ورکوې، یو عمل چې په لسه په سله په وسه بې حسابه دی. نو مه کوه بې ایمانه، منافقه، بدعتي، د الله د قرآن څخه منکره. ای شیخ الاسلام، ته شیخ الاسلام نه، ته شیخ الکفریات یې، ته شیخ البدعات یې، ته شیخ المنافقین یې. که منافق نه د انبیاء وارث، نو دا د الله په قرآن عمل وکړه، په خوله اقرار وکړه، په زړه باندې تصدیق وکړه، په عمل ثابته کړه که مسلمان یې. الله ورته وایي ما لکم کیف تحکمون، څه وشو په تاسو باندې، څه رقم تاسو فیصلې کوئ. اے ملا صاحب ته څنګه فیصله کوې چې ته زما نفقه پر تا باندې واجب ده. دا سوره قلم دی، آیات شپږ دېرشم دی، اووه دېرشم دی، اته دېرشم دی. الله ما لکم څه وشلو په تاسو باندې، کیف تحکمون، څه رقم تاسو فیصلې کوئ. دا په کوم ځای کې ما ویلي دي چې دا د ملا نفقه پرتی واجب ده، دا د پیر شکرانه پرتی واجب دي. دا په کوم آیات کې ما ویلي ای بې ایمانه ثابته که، که دې ثابته که 1 لک روپۍ در کوم انعام. مه کوه منافقه کافره د الله د قرآن انکار مه کوه. ام لکم کتاب فیه تدرسون، یا د تاسو داسې یو کتاب شته چې په هغه کې تاسو ویلي وي چې پر دین پیسې واخه، یا تعویضونه وکړه، یا رو راځي په دا مړي ننوځي بیا داسې راکښېني، یا دا ستاسې د انبیاو بدنونه نه خاورې کېږي. راوړه یو آیات راوړه په دې ګر قرآن کې. بې ایمانه منافقه ځان چې د نوم یې شوي شیخ الاسلام او مناظر الاسلام. الله ان لکم فیه لما تخیرون، نو یقینا تاسو د هغه نه په خپلې خوښې هغه خبرې چې تاسو ته میلاویږي. ان لکم فیه، بېشکه ستاسو دپاره په هغه کې لما هغه څه تخیرون چې تاسو خوښوئ، چې تاسو خوښوئ. آیا د هغه څخه یو خبره خو راوباسئ چې کوم تا د الله پر قرآن ایمان راوړی، دا خو ستا متقدمینو ویلي چې ارامې دي، ستا امام صاحب ویلي دي، ستا د امام صاحب دغه کتاب دی. وګوره دا ستا د کتاب، ستا د مذهب کتاب دی، الهدایه شرع بدایه. ستا د مذهب کتاب. ای انپیانو، ای دیوبندیانو، ای پنجپیرانو، تاسو زموږ د مذهب کتاب الهدایه شرع بدایه هغه وایي، هغه څه وایي؟ ولا الاستجار على الاذان
والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه والأصل إن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستجار عليه عندنا وعند الشافعي. دا د امام صاحب د مذهب کتاب دی پر 300 پر 301 صفحه باندې پر 300 ایو صفحه باندې دریم جلد دا سپی کتاب هغه پیسې اخیستل ناجایز دي، حرام دي، پر اذان باندې، پر حج باندې، پر امام مولای باندې، پر تعلیم د قرآن او پر د امام صاحب پر هر مذهب چې کومه فکر ده پر دې پیسې اخیستل. آخر کوي والاصل ان کل تعطیل هر هغه عمل چې پر هر مؤمن باندې خاص لکه لمونځ، روژه، زکات، جهاد او قرآن ویل پر دې ټولو باندې اخیستل حرام دي. ستا مذهب وایي بې ایمانه ملا راسه دا قرآن ومنه، دا ستا د مذهب کتاب ومنه. قدري ورته وایي د مذهب کتاب دی مختصر قدري اته صفحه. ولا يجوز الاستجار ولا العذاب الإمامة وتعليم القرآن والغناء واللوح عندنا أبو الفن. وای پیسې اخیستل حرام دي پر اذان باندې، پر مولایي باندې، د الله پر قرآن باندې او پر ډمټو باندې او د هغه رقم پر ماتم باندې پیسې اخیستل حرام دي. نو که مسلمانان یاست دا کتاب ومنئ، د الله قرآن ومنئ. که مسلمانان نه یاست بیا چې کوي هغه وکړئ. د هغه رقم سوره شعراء 26 سورت پارا 19 ده آیات 109 دی. نو علیہ السلام وای سوای وما اسألكم علیه من اجر ان اجر الا على رب العالمین. وما اسألكم زه غوښتنه نه کوم اولتی څخه علیه پر دا قرآن باندې. وما اسألكم زه غوښتنه نه کوم علیه پر دا دعوت باندې د اسلام د دین اسلام من اجر یو څه مزدوري ان اجر نه د زما دا مزدوري الا خو بیا دا علی رب العالمین پر هغه پالون کې د ټول مخلوقات زما اجر پر الله باندې دی. دا هغه رقم هود علیه السلام وایي په 120 نمبر آیات کې هغه وایي وما اسألكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمین. نه غواړم زلتین پر دې دین باندې یو څه مزدوري نه د زما مزدوري الا خو بیا د علی رب العالمین پر هغه پالون کې د ټولو مخلوقاتو. دغه رقم صالح علیه السلام وایي وما اسألكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمین. 145 نمبر آیات هغه زه نه غواړم اولتی سفر دې دین اسلام باندې یو څه مزدوري نه د زما مزدوري الا خو بیا دا پر هغه ذات چې د ټولې دنیا پالونکی دی. دغه رقم لوط علیه السلام 163 نمبر کې وایي وما اسألكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمین. اے قوم الکوان مکوي، اے قوم بدکاری مکوي، زه د تی سفر دې دین پیسې نه غواړم، پر دا تبلیغ پیسې نه غواړم، نه د زما مزدوري خو بیا د پر هغه ذات باندې چې د ټولې دنیا پالونکی دی. شعیب علیه السلام ورته اے خلکو لارې مه ووهئ، اے خلکو دین ومنئ. هغه ورته وایي وما اسألكم علیه من اجر ان اجر الا على رب العالمین. اے قومه زه پر دې دین د تی څه پیسې نه غواړم، نه د زما مزدوري مګر پر هغه رب باندې د ټولې دنیا پالونکی دی. د هغه رقم نبی علیه السلام وایي قل اے پیغمبر اعلان وکړه لا اسألكم نه غواړم زه اولتی څخه علیه پر دا اسلام باندې، قرآن باندې، پر لمانځو، پر زکاتو باندې شی نه غواړم. لا اسألكم زه غوښتنه نه کوم علیه پر دا اسلام باندې، پر قرآن اجر یو څه مزدوري الا المودة ما سوا مگر د هغه خپلولۍ چې موږ سره عاجزان یو، انسانان یو، فی القربا په هغه رشتهداري کې چې هغه موږ سره خپلوان یو، مینه ده د عاجزۍ. ای ابو طالب ولې ما دین نه منې؟ ای ابو لهب خو اکام یې، ای ابو جهل،
ای توخې مې د یو لرې ځای قریبې ولې دا اتبا او شبا ولې دا دین نه مني ای د ابولهب زامنو تی خو زمان یاست دا رشداري خو دغه غواړم خالد خپلولي غواړم نور ستی جیب ته مې تمه نسته نو چې نسته زما ورونو نو د الله دپاره د الله کتاب ومني په هغه عمل وکړي او تر بل پورې ورسوو